زما به کوشش دی چې زه د دې اخیر سر ته لاړ شم. دا ډېره خطرناکه سمسته ده او ډېره تنګه هم ده. نو اوس به زه دې ته ځم او تاسو یې راسره وګورئ. او بل دا هیډ لایټ چې کوم دی دا راته یو ملګري د ملیشیا نه ګفټ کړی دی. نو په دې کې مې وړمبنۍ ویډیو ده، لکه وړمبنۍ سمسته چې په دې کې ګورم که نه. داسې خو ډېرې سمستې مې کتلې، خو د دې لایټ چې دی دی به زما سره په ړمبي ځل دا لایټ په دې سمسته کې چکر وهي. نو ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. که خوښ هم شو نو لایک کمنټ وکړئ، ما هې ته یې سره شیر کړئ. اوس راځئ دې پورې سمستې ته ځو. راځئ هلکه دا سره راواله ښه. بسم الله. دا ګورئ ښه، دا وګورئ دا سمسته ده، دا ډېره تنګه سمسته ده. نن هم لایټونه لږ کم راوړي دي. دا یو لایټ هم راوړی دی هلکه، دوه لارې دي، یو دغه دی یو دغه ده. په کومه ځو؟ په دې نیغه؟ ها په دې باندې ځو که نه. دې خوا د کته ځای خطرناک دی، ورته ونه شي. ها ورېږه وردانګه نه که نه بره مې سر ولګي. په ارام سره به ورته ورځم. بسم الله. دا وګورئ کافي تنګه سمسته ده هلکه. دا خو په دې ځای کې ډېره تنګه ده یار. دلته خو کولاو ده، خو هغلته تنګه ده. هغه دی په دغې ځای کې به بیا څنګه ځو؟ دا وګورئ هغلته یې دا په دې بل سایډ ورته ځو، په دې سایډ دا سایډ چې دی نو دا د دغې نه هم ډېر سیوا تنګ دی. خو زه خیر په مشکل او پکې دننه ځو، خپل کوشش به کوو که نه چې لاړ شو پکې. خو دا دی چې ډېره سیوا تنګه ده. هغه سایډ هم تنګ دی، د هغې نه دا هم ډېر تنګ دی. نور کله چې دی مونږ سره لایټونه وي، نن را سره هم دا یو لایټ دی، خو لکه چې کوم په نورو ویډیوز کې را سره وي نو هغه بیا ډېر ښه، مطلب دوه درې لایټونه یې زموږ سره، نو مونږ ته هر څه چې دی کلیر صفا ښکاري. نو نن چې دی صرف دا یو هیډ لایټ هم اچولی و سر ته، نو دا دی چې لکه دومره خاص رڼا نه وي. نو زه کوشش کوم چې زه په دې کې لاړ شم، خو داسې خو پکې نه شم تللی. خو ګورم که نه یا خو به دا یا پکې په ملا څه لاړ شم او یا چې دی خپې به ورکې داسې مخې ته بوځم او ورو ورو به چې دی ورسولېږم پکې که نه. نو داسې به پکې ځو. نور خو چې دی بل پکې څه نه کېږي د تلو. دا وګورئ ستاسو د مخې ده، ډېره سیوا پېښه ده چې دی تنګه ده که نه. خو زه ښه ده د دې ځای نه چې دی راواوړېدم پکې، اوس مخې ته ځم. خو د یو ځای ته چې سړی ګوري نو هسې یېرېږي. ولې چې دا ما چېرته داسې خطرناکه سمسته نه دي لیدلې، دا چې څومره خطرناکه ده. او بل د اکسیجن مسله پکې هم ده، لکه ساه چې دی نو داسې ساه پکې بې ساه کېږي که نه. نو سړی پکې لږ پوهېږي چې اکسیجن پکې نشته، ساه بندېږي. نو لکه کمزوري زړه والا چې کوم خلک وي هغوی له پکار هم نه ده چې داسې ځایونو ته لاړ شي. مونږ خو سره لږ عادت یو، خو لکه دا نه چې لکه زموږ ویډیوګانې خلک ګوري او دا سوچ کوي چې راشه مونږ به هم چې دی داسې کانټینټ تیار کړو، سمستو ته به لاړ شو. نو برای مهرباني چې تاسو داسې کوشش چرې هم مه کوئ. ولې چې مونږ ته پته ده دا ګوره ډېر سخت کار دی. نو مونږ عادت شو، په شروعاتو کې مونږ ته هم مسله وه، خو مقصد مې دا دی چې ناشنا سړی وردننه شي او اکسیجن ورته بند شي یا هسې وارخطا شي، انسان نو هم بېهوشه کېدلی شي. اکسیجن یم خو چې هسې وارخطا شي ویرېږي، تنګه سمستې هغه د هغې سره هم بېهوشه کېږي. نو دا اوس ستاسو د مخې ده چې څومره په مشکله باندې پکې مونږ ځو، لکه لږ نه ډېر په مشکله پکې ځو که نه. نو زه نه غواړم چې لکه تاسو داسې قسم کانټینټ جوړ کړئ، ولې چې لکه دا مطلب ډېر ریسکي دی. لکه زه خو ټیک ته جوړوم، زه خو په خپله ما ته پته چې زه هم ښه نه کوم، خو زما مقصد دا دی چې لکه تاسو ته کم از کم سمه خبره وکړم چې لکه تاسو داسې مه جوړوئ دا کانټینټ. لکه دا که تاسو وګورئ نو ډېر کم دی داسې کانټینټ ما ته نه لګي چې په پاکستان کې زما نه علاوه څوک جوړوي، ولې چې لکه ډېر ریسکي دی. نو مقصد مې دا دی چې مه یې جوړوئ که نه. لکه چې څه دننه ورته لاړ شئ او تاسو چې دی زما ویډیوګانو نه مزې واخلئ او تاسو هم ووایئ چې راشئ نن دننه لاړ شو سمستې ته، او هسې نه دننه باندې وارخطایي راشي بېهوشه شئ. نو زما په دې یو خبره عمل وکړئ چې چیرې هم تاسو داسې کانټینټ مه جوړوئ د سره. ولې چې لکه دا لږ نه ډېر سیوا ډینجرس دی، ډېر سیوا. مونږ ته پته ده، مونږ ورته پخپله ځو، مونږ عادت یو، زمونږ پکې چې دی داسې وارخطا شو پکې اکثر په یو نیم ټایم کې که نه، چې بس مونږ وایو یاره بېهوشه کېږو داسې حالات کې شي انسان چې یو حده پورې لاړ شو. دا اوس چې دی د سمستې نه راووتو
اکسیجن مسله وه پکې ډېر په شوټو کې راووتو ډېر په سپیډ کې ترالو هغه کپړو مپړو حال ته وګورئ دا وګورئ ډېر کپړې هم ډېرې سقا شوې نو ډېر تېز یې راووتو اکسیجن مسله وه پکې ولې چې ډېره بېحده تنګه وه نور بخوا پکې چې دی لار وغو هغه ډېره تنګه وه تاسو وکتله په هغه یو تنګ ځای کې ډېر په مشکله واوړېدو نو لکه هغه ډېر تنګ و داسې د ساه مې چې دی بیخي د کنټرول نه بهر شو نو ځکه واپس راوتښتېدم